مونږ چې کوم دی د کنټینټ رائټینګ ورته وایي، لیسټینګ ورته وایي، لیسټینګ اپټومایزیشن وي، هر څه مطلب دا چې کله د لیسټینګ کړی او بیا کمزوری وي بیا به لیسټینګ اپټومایزیشن ورته وایي. صحیح ده؟ چې ریویو یې وکړو او دې کې وګورو چې کم یو شیز یا کیورډ لرې کول دي او کم یو پکې زیاتول دي. نو مونږ لیکل څه شی وي دا ټایټل او دې نه لاندې چې کوم پوینټس دي او دا پوینټس وو او هغې نه لاندې یو بل پیراګراف یې ډسکرپشن وي او یو بل پیراګراف یې هغې ته بیک اینډ سرچ ټرم وایي. دا څلور شیزونه مونږ ته لیکل پکار وي ضروري. او د دې نه علاوه پنځم چې کوم د امیجز وي، امیجز مونږ په بل چا باندې جوړوو یا په خپله که چېرته ایکسپرټ یې مو یا خپله یې جوړوو. ښه نو دا کوو به څنګه د مخکې یو کلاس مونږ اخیستی او دا دویم کلاس دی دې کې مونږ اوس کمپیوټیټر انالیسز وکړو چې کمپیوټیټر به کوم یو سلیکټ کوو او په کومې طریقې به سلیکټ کوو او کیورډ ریسرچ به وکړو چې کیورډ به بیا مونږ کوم ځای نه راغواړو، څنګه به دومره ډېره کیورډ راغواړو چې دلته به خپل کیورډ پکې استعمالوو، ډسکرپشن کې به اچوو، بلټ پوینټ کې به اچوو، بیک اینډ سر کې بیک اینډ سرچ ټرم کې به مونږ کیورډ اچوو. دا ټوټل کیورډ به مونږ سلیکشن څنګه کوم ځای نه به راغواړو. صحیح ده؟ دا واخله د کسان لږ لیټ دي موز ته تللي وو ځکه چې اوس خو موزونه لږ لیټ شول، 9:30 ته ورسېدل. anyhow د دې دپاره مونږ اوس کمپیوټیټر انالیسز وکړو. صحیح شوه؟ کمپیوټیټر انالیسز دپاره مونږ به ځو هغه اول طریقې باندې چې کوم مونږ پراډکټ کیورډ دلته ورکو او ټول پراډکټ مونږ ته لاندې راشي. دلته مونږ کیورډ ورکو پمپس ګراس، فار ایگزامپل مونږ یو کیورډ ورکو دلته پمپس ګراس. صحیح ده؟ دې باندې مونږ اوس ریسرچ کمپلیټ کوو، د دې ټایټل او ډسکرپشن بلټ پوینټ به جوړو. دې سلسله کې مو یو کلاس کړی و، دا دویم کلاس ده. هغې کې مونږ دې کې مونږ اوس معلوموو چې څنګه به مونږ یو کمپیوټیټر سلیکټ کوو یا به پراډکټ کوم یو مونږ سلیکټ کوو. دې پاره مونږ دې باندې به ایکس رې وچلو. ایکس رې کې به مونږ ته هغه پوزیشن راشي چې کوم پوزیشن به مونږ مخکې غوښتو او څیزونه به مو پکې لټول چې ریویو څومره دی او د دې ریټ څومره دی او څومره ګټي سیل څومره دا شیزونه پکې کول ایکس رې کې که تاسو یاد وي ریسرچ ټایم کې. نو اوس د کمپیوټیټر دپاره هم مونږ اول ایکس رې وچلو او کیورډ ته بیا زمونږ میګنیټ ته او سریبرو ته. نو اول مونږ یو کس پکې وګورو چې کوم یو کس ښه دی او کوم یو پروډکټ مونږ ولګوو. صحیح ده؟ او کوم پروډکټ مونږ خوښ کړو دې باندې به مونږ ایکس رې وچلو. دا ټولز لږ ټایم الي ځکه خو وایي چې دا یې پیشنټ کار دی، حوصلې او تسلي کار دی. کله به ټول کار نه کوي، کله به یو شی کار نه کوي، کله به بل شی کار نه کوي، کله به پروډکټ نه میلاویږي، نو حوصلې به نه اچوو. دا ایکس رې لږ کار شروع کړي بیا دې باندې ایکس رې مونږ وچلو، مونږ ته به ټول پروډکټ یو لاین کې راځي. مخکې چلېدلی دی ورباندې. نو دا چونکې لږه سسته دی چې دغه شي. anyhow دې کې اوس مونږ څه کوو، هغه یو کمپیوټیټر به غواړو چې کوم مونږ ریویو کمې وي او سیل یې زیات وي. اول پوینټ دا دی پکې چې ریویو کم سیل زیاته. هغه یو کس به ګورو، یو نه بلکې 3 به ګورو. صحیح ده؟ نو هغه به مونږ کمپیوټیټر وي او وبه ګورو چې د دې پروډکټ څه پوزیشن کې دي او کوم یو کس مونږ واخلو چې هغسې پروډکټ مونږ بیا چاینا ته اډر ورکړو. صحیح ده؟ دې دپاره څه تکنیک دي هغه مونږ اوس پکې ګورو، هغې مطابق به ځو چې کمپیوټیټر کله مونږ سلیکټ کړو هغې نه پس به کیورډ ریسرچ وکړو چې کیورډ کوم پکار دی مونږ ته د دې ریسرچ څنګه وي. دې نه بعد بیا پروفایل تیارېږي، د پروډکټ پروفایل تیار شي. هغې کې بجټنګ هم وي، هغې کې کیورډ ریسرچ هم وي، هغې کې چې کوم ریسرچ دې کړی دی هغې کې سټیټس دې کوم لګوي هغه هم وي پکې، یعنې A to Z ټول سټیټس وي پکې. دا یې د دې پروډکټ پروفایل وي. نو اوس که چېرته لوډینګ یې وکړو لګیا خو دی، دا خو برابر دی جوړ.
مخکې خو به ډېر تېز تېز روان و چې پته نشته چې اوس بوج زیات شوی دی که څه. دغه ده راغله. دې کې به مونږ اول هغه کار ورسره وکړو چې کله به مونږ ریسرچ دوران کې کول. ایرلیونټ به لرې کوو او چې کوم اډورټایزمنټ ول دي دا اډورټایزمنټ ول دي دا به لرې کوو. نو دې اسانه طریقه دا وه چې دا فلټر ته به مونږ لاړو او هاید سپانسر دا به مو کلیک که او بیا اپلای فلټر شو. بیا دې طرف ته مونږ ځو ریویو کاونټ پورې به مونږ دا کولاو کو. دا ریویو کاونټ بس دې ځای پورې. او دلته به مونږ 10 کسان والو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او دا 10. ښه. نو دې 10 کسانو کې به مونږ هغه کس ګورو چې کم کس ریویو کمې وي او سیل یې زیات وي. که دې 10 کې مونږ ته نشي میلاو 100 کې به مونږ وګورو. نو د دې طریقې کار دا دی چې اول د مونږ سیل باندې ډبل کلیک والو چې چا سیل زیات وي. دې کې اوس هغه شی نه ده چې دلته به ریویو دومره وي او دلته به سیل دومره فلانې او ډینګنې هغه چې کوم 13 پوینټونه وو د کرایټیریا ول بس هغه هغې ځای پورې وو ختمه شوه. دا پروډکټ مونږ کرایټیریا باندې پوره دی پاس شو منظور شو مونږ دا یو خوښ دی مونږ لګو. هغې نه پس اوس دا بل کار شروع سو. سیل به ډبل کلیک کړي چې زیات وال سیل بره راشي. اوس دې کې به مونږ داسې سیل ګورو چې ریویو یې کمه وي او سیل یې زیات کېږي. نو دې کې 300 400 500 800 2000 500 200 او دا به لږ مونږ زیات کړو. مونږ ته ضروري نه ده چې مونږ د ټاپ 10 کې لګیا مونږ ټاپ 15 کې هم کار کولی شو. نو مونږ لږ وسیع به ځو دې باندې ځکه چې اوس دا بل پیټرن دی هغه مونږ باونډ وو 10 کسانو پورې. دا مونږ فیسیلیټیشن مونږ ځان ته پیدا کولی شو پکې. اوس یو دلته به یو کس پروت وي هغې به چې کوم دی که نه لږ ریویو 65 ریویو 60 ریویو به وي او دلته به چې کوم دی سیل بیا زیات وي. نو دا 900 سیل دی لاندې ول 900 800 د دې ریویو چې کوم دی 400 500 300 دا به مونږ پرېږدو دې ځای باندې. زیات سیل وال چې کوم دی 5000 3000 2000 2000 1000 دې کې به مونږ وګورو که چېرته کم ریویو وال کس وي هغه به مونږ راوالو. نو دې مقابلې کې دا شی دی 500 دا دی 285 285 بیا 500 بیا 800 بیا 500 بیا 400 بیا 300 دا هم دی. نو دا 300 ور څومره سیل کوي؟ دی وایي چې 500 5900 سیل کوي او 285 څومره کوي 1900 کوي. اوس د دې پروډکټ به مونږ وګورو او د دې پروډکټ به وګورو. دې پروډکټ کې سپین کلر دی دا به کولاو کو لږ ځکه چې لږه تفصیلا به دې کې گفتگو ځکه کوو چې مخکې به مونږ ته بیا ډېرې مسلې وي چې دغه شی مونږ که لږ کمزوري وکړه پکې یا مو ځان خلاص کړه بیا به مخکې مونږ ته مسله وي. نو دا دواړه مونږ خوښ شو صحیح ده. دا یو 397 چې کوم ریویو دی هغه مو خوښ شو 5000 سیل دی او بل 285 ریویو دی هغه 1900 یعنی 2000 سیل دی. نو د دې دواړه به مونږ بهر راوباسو او بهر به لږ انالیسس وکړو چې څومره فرق دی پکې او څه پوزیشن دی. دا به کلیک کوو یا به دا کلیک کوو. دا پیلنی و او دا پیلنی و. دې کې دوه قسمه ګلونه دي یو سپین دی یو خړ دی که نه او دا یې د دې کیورډ دی. اوس به تاسو سوچ بدل شي پروډکټ باندې به مو فوکس وي او د کیورډ او پوینټس باندې به مو فوکس وي. هغه بالکل هغه چې کوم تاسو کرایټیریا او سلیکشن او دا شیزونه چې هغه یو سایډ ته شول هغه پیریډ ختم شو هغه کار ختم شو. اوس د بل کار کې سوچ څه لرئ د دې ټایټل ته به ګورئ او د دې کلرینګ ته به ګورئ چې استعمال کړي یې څه شی دی پکې. داسې به هم سوچ لرئ چې دا به خو به زه بیا چای نه ښه نه چې ما ته به څومره کې پرېوځي ګران به وي ارزان به وي څه ریټ کې به وي هغه بیا وروستو ډسکس کوو به. خو اني هاو دې کې دا دوه شیزونه دي یو سپین دی او یو خړ دی او دلته وایي څه
دلته دا نمبر یې هم ورکړی دی دومره پیسونه نیچرل پمپس ګراس بمبو بینکویټ دا کیورډ ټول یوز کړي دي. دې کې داسې نشته چې دا سپینه یا دا خړه یا دومره دانې دا دومره دانې دا. د 86 دانې ټوټل ورکړي دي دې کې. دا بل ته به یو نظر باندې وګورو. دا بل بیل کړي دي دا څلور سیزونه یو ځای کړي دي 1 2 3 4. نو د دې دوم دغه به مونږ وګورو. دوم پکچر به وګورو چې یو کس بیل ساتي بیل ساتلی شي. کټول یو ځای کوي یو ځای ته ساتلی شي. دې کې څلور آیټمې دي او د دې پروډکټ 2000 سیل دی او 285 ریویو دي او دلته د کیورډ هم یوز کوي او 1000 پیسز ورکوي او هغه 86 پیسز ورکول که تاسو یاد شي 86 پیسز دا 100 پیسز ورکوي نور خو بالکل هغه کیورډ پکې لګېدلی او دا یې لیکلي دي چې وایټ اینډ براون یو وایټ ته پکې نور دا ټول براون دي. نو د هم سمپل کیورډ او دلته 100 دانې پکې لیکلي دي او سیزونه ورکړي دي چې کلر دی وایټ او براون. دلته د سوي 86 دانې دي پکې نور کیورډ دي او دا څنګه چې دا سپین دی یا وایټ دی یا براون دی یا څه شي دا پکې نه دی یوز کړی. نو اوس دا 5000 سیل کوي هغه بل چې کم دی هغه 2000 سیل کوي د دې 385 دی هغه 285 دی. اوس بیا موږ واپس دې ځای ته راځو. موږ سلیکشن دا دوه وکړو کمپیټیټر انالیسس چې کم از کم ریویو وي او زیات نه زیات سیل وي دا به موږ راوباسو او موږ به هغه جوړو ځان دپاره. صحیح ده. نو یو د دې 300 او د 285 کې فرق څومره دی ریویو دا به لږ موږ جایزه واخلو. 285 او 357 د دې ډیفرنس راځي 50 60 70 یعنی 70 ریویو هغه والے زیات دي او هغه په نسبت باندې 70 ریویو په نسبت باندې 5900 د او 2000 هغه دی یعنی 3000 زیات دی ور باندې یعنی 770 ریویو په سر باندې هغه 3000 سیل زیات دی. نو کم یو خوشو د بروال خوشو 5000 سیل وال. نو یو خو مونږ دا وکړو چې دا کمپیټیټر مونږ سلیکټ کمپیټیټر نمبر 1 او هغه بل کمپیټیټر نمبر 2 دا مونږ ځان سره د اس ان به ولیکو یو په پیج باندې به ولیکو یو پیج براوالو هغه کې ولیکو دا اس ان دی دا مې کمپیټیټر دی کیسه خلاصه شوه د دې سیل دومره دی او د دې ریویو دومره دی. صحیح شوه. نو یو خو دې دا ځان سره نوٹ کړه ایو د سیکنډ کمپیټیټر دې ځان سره نوٹ کړه. نو داسې تا کمپیټیټر سلیکشن وکړو ټیک شو کنه ټایم مو زیات ور باندې واړو خو لږ په ترکیب باندې او په آرام مو دا شی د کمپیټیټر انالیسس څنګه وکړي داسې وکړي یعنی 10 او 15 کې به ته ګوري چې کم یو کس ریویو کم دی د کې صرف او صرف د دې ریویو کم وي خو سل 2000 او دا بل چې کوم دی 357 دی د دې ریویو هم کم دي سل 5000 دی. نو موږ ته دا فائدې ورښکاري چې سیلې هغې نه 70 ریویو زیاتې وي خو سیلې ورنه 3000 زیات ده. نو دا موږ کمپیټیټر شو دا یو موږ به خپل پروډکټ دا شی جوړو. اوس دې کې یو بل شی راځي چې دا شی خو چې دی موږ جوړ کړو پیټنټډ خو نه دی پیټنټ کړی خو نه دی د پیټنټډ دې ته وایي چې د دې رجسټریشن وکړي چې ما دا سټایل جوړ کړو او دغسې دی بل څوک نه جوړوي. نو مونږ به دې کې لږ چینج راولو. اوس فار ایگزامپل دا مونږه دا مو خوښ شو. نو دې کې به مونږ داسې پوینټ ګورو چې چینجز پکې راولو چې مونږ خپل شي. دلته به وګورو چې د کم شیزونه پکې یوز کړي دي. دلته به وګورو 1 2 3 4 5 6 اوه سیزونه د یوز کړي دي. نو دا شی ورنه جوړ کړی دی اوه سیزونونه مونږ به لږ چینجز راولو دا سپین چې کوم دغه وږي دي پکې واړه دې په ځای به هغه بل وال چې کوم دا خړ و که تاسو نظر کې ساده دا به پکې واچو
نو چې د دې نه یو شیز دوه هغې کې مکس کې نو د ده پیټنټ دې کم کو. صحیح ده؟ د دا شی به که پیټنټ کړی که نه نو مونږ بیا نشي ګیرولی امازون وال چې یاره تا خو بالکل ایز اټ از د ده کاپي کړې ده. کاپي به بالکل نه کوې، هېڅ کې به نه کوې. د دې پکچرز کې به نه کوې، د دې پروډکټ کې به نه کوې او د دې چې کوم دا ټایټل دی دې کې به نه کوې. ایز اټ از به نه لیکې، خامخا به لږ میکسینګ پکې کوې. دې کې مونږ میکسینګ کولی شو، پاسبیلیټي شته. دا سپین سپین وږو وال باندې به مونږ هغه خړ خړ بل وږو وال اډر ورکوو چاینا ته. دا به یو ذهن کې وساتئ. او که بیا دا سپین چې دي هغې په ځای لږ چینجز راولئ، دا نریز سپین چې پکې تللی دی دا ورنه کټ که دی په ځای خړ که، نو د دې پیټنټ دې بالکل ختم کو. پیټنټ کې 25% چینج به خامخا پکې کوې، یو پروډکټ کې به اعطا شو. نو دې کې 25% دا سپین وږي به واړه ترې لرې کړو او د نری سپین ډنډر پکې ښکاري دا به ترې لرې کړو. نو دې په ځای به خړ مونږ واچوو. نو دا خو پروډکټ چې کوم راغو کمپیټیټر انالیسس وشو. اوس به کیورډ ریسرچ ته مونږ ځو. کیورډ ریسرچ به څنګه کوو؟ صحیح ده؟ کیورډ ریسرچ دپاره مونږ دوه طریقې یوز کوو. یو دا طریقه یوز کوو چې د هغه اول ټاپ 10 وال چې کوم اسن دي هغه مونږ والو او سریبرو کې مونږ واچو. بیا هغې نه پس مونږ ته شیټ راشي. دومه طریقه دا ده چې مونږ پمپس ګراس میګنیټ کې ولیکو او هغه مونږ ته کیورډ راولي لاندې. بیا هغه کې مونږ بیا خپل کار شروع کړو. نو مونږ نن داسې کوو چې دې کې چې کوم د اسن دي دغه مونږ اچو 10 واړه ټاپ 10 اسن چې کوم دي، ځکه چې مونږ خو سیل باندې ډبل کلیک کو. نو ښه کسان بره راغلل، ښه کیورډ، ښه سیلینګ وال، ښه هر سوال بره را ټاپ باندې راغله. نو دې کې به مونږ 10 کیورډ چې کوم دي سلیکټ کوو. د اسن څنګه به سلیکټ کوو؟ دا خالي چې کوم دا شی دی دا به مونږ کلیک کوو. 1 2 3 4 5 6 اوه 8 9 10. دا 10 کیورډ مونږ واخیستل، دې ځای پورې راغله، دا 900 پورې راغله. 900 1100 1200 2000 3000 5000. ښه چې کله دا تا سلیکټ کړه نو چې داسې نه وي دا ډبې دې کلیک کړې دا ډسټبن چې کلیک کې دا دې بیا وړاو کېږي ختمېږي به. نو دې سره لیکلي دي رن کیورډ سرچ. دا به مونږ کلیک کړو. نو دې ډایرکټ هلته سریبرو ته واوړي. یا دا چې کوم اسن دي دا به والې کاپي به کې او سریبرو به کولاو کې دا سریبرو به کولاو کې هغې کې به داسې واچوي دا 1 اسن 2 اسن 3 4 5 مونږ هغه هغې ځای نه ډایرکټ راواچول او ته به بیا دا کولاو کې هیلمټن ته به ځې دلته به سریبرو پکې وګورې. دا سریبرو به کولاو کې داسې او که ته وایې چې زه 10 واړه نه کومه دې کې به یو ولیکې بیا به دلته پلس نشان راشي بیا به بل پکې واچوې بل پکې په دې کې 4 یا 5 یا 6 یا چې څومره کوې تا مرضي دی هغه کلاینټ باندې ډیپینډ کوي تا باندې ډیپینډ کوي تا نالج باندې ډیپینډ کوي. اني هاو مونږ 10 سلیکټ کوو 10 مو سلیکټ کړه او ګیټ کیورډ به مونږ کلیک کوو. دې نه بعد به مونږ ته کیورډ پوزیشن راځي چې د څومره د دې کسانو کیورډ استعمال کړي دي. دا چې څومره اسن دي که نه هغې کسانو څومره کیورډ یوز کړي دي. دا خو څه د ټول کې مسله ده که څنګه چل دی نه پوه ځي. دا ګوره دلته لږ سټارټ والي بیا ورباندې بند شي چې پته نشته ګیر یې نه لګي که څنګه چل دی. دا وجاهت را روان و ځکه دا ګیټ کیورډ بیا شروع سي نه ځي پې. نو کیدای شي دته ګرانه یې بوجي ورباندې مونږ به دا کراس کټ کو 15 به مونږ کنسیډر کو ځه چې 15 اسنانو 15 کسانو کم کیورډ استعمال کړي دي هغه به ټول مونږ ته راوځي. اوس
اوس هم نه راوځي. مندا کله کله د ټول کې مسله راځي نو اني هاو طریقې کار دا دی چې لس وړه به سلیکټ کې او دلته به پکې سره دا راواچي. ها سره کې چې اکاؤنٹ سره د هیلیم 10 اکاؤنٹ چې چارو کو بیا کم ځای کې دلته سره دا هیلیم 10 بل اکاؤنٹ ته کا به بیا سری دی باندې چې چارو دی کو باندې دی باندې ښه دی باندې بیا کیورډ مونږ الته اس ان راوالو. دې ځای نه به یو دوه راوالو زه یو دا اس ان ټاپ باندې لیکلی دا به ډبل کلیک کو کاپی به کو او دې نوي ته به ور واچو چې دا څه وایي چې دا په ورځي که نه په ورځي. دې کې به مونږ دوه واچو زه او دا یو بل دی دې باندې به ډبل کلیک والې داسې او په دې ځای باندې به داسې کاپی پې وکړې کاپی او دا یو پیسټ. نو دا دواړه به مونږ ټرای کو کیټ کیورډ دا هم دا شی دی. مونږ به دې په ځای باندې لاړ شو میګنیټ ته. میګنیټ والا طریقه به استعمال کو. میګنیټ کې به مونږ کیورډ ورکو هغه به مونږ ته سرچ والیوم وښایي. میګنیټ سره لیکلي دي کیورډ ریسرچ او سریبرو سره هم لیکلي دي ریورس پروډکټ لوک اپ. دا دواړه مونږ استعمالو صحیح ده. اوس به مونږ میګنیټ استعمال کو چې میګنیټ مونږ ته څه ریزلټ راکړي. اصل کې مونږ نن لګیاو کیورډ ریسرچ باندې صحیح ده. نو کیورډ ریسرچ کې به مونږ دلته کیورډ ورکو EAM اورګه چې دا خو یو واغسته چې څه شی واغسته اس ان څه شی جوړ کړ اس ان څه شی جوړ کړ پمپس ګرا سره اس نمبر سره دا هو اس نمبر نور کړل ته کیورډ ورکاوه پمپس ګراس get keyword. نو اوس موږ مخکې دوه طریقې ذکر کړې وې دلته که تاسو خیال کړی چې یو خو به موږ دا سلیکټ کو او بیا به رن کیورډ ریسرچ کو نو به ډایرکټ سریبرو ته واوړي. نو دا لس واړه ایسن موږ هلته لاړل دې کسانو چې کم کیورډ یوز کړي دي د دې کم یوز کړي دي د دې کم یوز کړي دي هغه ټوله ډیټا موږ ته لاندې راکړي. بله دا طریقه وه چې موږ سریبرو ته به راتلو څه شو میګنیټ ته به راتلو. میګنیټ کې به موږ کیورډ دلته ولیکو او بیا به ګیټ کیورډ کو هغې نه پس اوس لاندې موږ راځو چې موږ ته څه پوزیشن ښایي. د دې کیورډ چې کوم دی پمپس ګراس 86,000 د دې سرچ والیوم دی او سی پی آر 142 دی او آئی کیو سکور چې کوم دی 28 دی. ټوټل کیورډ د دې 4000 دی. اورګینیک کیورډ چې کوم دی 1143 دی. نو موږ به دې باندې فوکس کوو چې اورګینیک کیورډ د دې څومره دی. صحیح ده. ښه اوس به دې کې موږ یو طریقه شارټ کټ به کوو چې تاسو ته لږ ذهن کې راځي ډېر تفصیل بیا تاسو کنفیوز کیږو به چې کله کیورډ موږ پکې ولیکو سرچ والیوم باندې به ډبل کلیک کو چې زیات سرچ والیوم ول بره راشي او بیا به موږ څه وکړو دا به سی اس پی ایکسپورټ وکړو. دلته ایکسپورټ ډیټا لیکلې ده دا به لږ لاندې کړو ایکسپورټ ډیټا دې دا مطلب شي دا موږ ته خپله ایکسل کې ټرانسفر شي. صحیح شوه. نو دې سره موږ میګنیټ کې څه وکړه میګنیټ کې مو دلته یو کیورډ ورکړو پمپس ګراس موږ خوښ کړی دی یا دې چې کوم یو خوښ کړی دا به ورکړې او کیورډ ګیټ کیورډ وکړې لاندې به تا ته اوس د دې سرچ والیوم راځي
او دا وګوره دا کیورډ دی دا سرچ والیوم دی دا کیورډ دی دا سرچ والیوم دی دا کیورډ دی دا سرچ والیوم دی صحیح شو نو دا هر یو کیورډ مخه ته سرچ والیوم لیکلې مونږ صرف او صرف تاسو پکار دی دا نور سره مونږ فلحال کار نه ساتو صحیح شو دا وسکو مونږ ایکسپورټ ډیټا به مونږ وکړو او سی اس وی فایل به مونږ کلیک کو او لاندې دلته وګوره دلته به اوس مونږ ته ډاونلوډ کیږي راځي به دا چې کله ډاونلوډ شي بیا به مونږ کولاو کو دا لا پوره کلیر نه دی کار ور شروع دی دا ډاونلوډ کیږي نو دې چې کله ډاونلوډ شي ایکسل شیټ کې بعد مونږ د دې چانټي کو د دې نه ایرلیونت شیزونه بلره کو چې کوم شیزونه مونږ په کار دي هغه به مونږ جوړو نن مونږ د دې کیورډ ریسرچ او کمپیټیټر انالیسس پروګرام وسه ده اوس دې کې دلته کیورډ لیکل دی او دلته میګنیټ دا شی چې کوم د دې ځبانه کلیک واله او دا بلره کې د دې ضرورت مونږ ته نشته مونږ صرف دغه دوه کالمونه فلحال په کار دي سرچ والی مې څومره دی او کیورډ څه شی دی دا ټول شیزونه به مونږ لري کو مونږ به اوس داسې کیورډ ګورو چې ریلیونت وي چې داسې نه چې بل څه شی لیکلی وي دا کیورډ شو دا به لږ ترتیب غوندې ورکو چې ښکلي ښکاري او په دغه باندې وي دا ځای چې کوم دی دا ځای کارنر دا ځای به مونږ کلیک والو او دغه ته به ورشو ویو ته او ویو کې فریز دی فریز ته به ورشو فریز کې به ټاپ رو فریز بکو نو دا دوه شیزونه به وي که مونږ ډېر لاندې راځو که نه نو دا مونږ دا لاندې ځو دا دوه شیزونه به مونږ ته پراته وي نو دا مونږ فریز کړه دا ټاپ رو چې کومه وه مونږ که ډېر لاندې راځو مونږ ته به ښکاري بیا چې دا څه شي کالم دی او دا څه شي کالم دی دې کې مونږ څه کار کوو دې کې مونږ داسې څیز به کوو چې دې کې ایرلیونټ کیورډ به لرې کوو روم ډیکور دی هاو دی صحیح ده هوم ډیکور دی یس هوم ډیکور دی څه شی دا پمپس ګراس سره چې ریلیونټ وي به پرېږدو چې ایرلیونټ یا به لرې کوو فیک پلانټ هم دی آفیس ډیکور هم کېدی شي بوهو ډیکور دی کچن ډیکور دی لیوینګ روم ډیکور دی او فرم څه شی دی هاوس دی فارم هاوس ډیکور دی دا شی چې کوم دا ویزه دی که څه شی دی دا به مونږ داسې کلیک کو وړاو وکړو دا نه دی کچن ټیبل خو نه دی دا به ډیلیټ کو ډیکور دی یس ډیکور دی بوهو وال ډیکور دی یس پمپس ګراس دی یس پمپس ګراس مونږ خپل کیورډ و لہذا دا به مونږ داسې چل ورسره وکړو چې دا به مونږ کلر کو چې مونږ ته پته لګیږي چې مونږ خپل سپیشل چې کوم کیورډ و هغه دا و فرست کیورډ ورته ویلی شي سپیشل کیورډ ورته ویلی شي ګولډن کیورډ ورته ویلی شي دا مونږ ګولډن کیورډ و artificial flower ورته ویلی شي دا ورته ویلی شي ویډینګ ډیکوریشن او پینک روم ډیکور ډرایډ فلاور دی ټیک شو آفیس ټیبل ډیکور هم دی شیلف ډیکور ها شیلف ډیکور کې دی سي ها لږ به لاندې ځو داسې کیورډ چې کوم دی مونږ به 15 کیورډ به مونږ ټایټل لپاره خوښو او 60 یا 70 کیورډ به مونږ ټول پروګرام لپاره خوښو اوس مونږ دې کې 70 کیورډ خوښو خپل ټول پروګرام لپاره صحیح ده دې ځای پورې مونږ راغلي وو بوهو فیک پلانټ ريسټر ہوم ډیکور ټیبل ډیکور کچن بوهو پمپس بوهو ټیک شو دې ځای پورې خو ټیک شو فلور واس دا بل ریکورډ دې کې دا هم ډیکور سو دا ډیکور سو بلیک واس دا بل ریکورډ دا څه شي دی نو پارټي خو نه دی دا فار ایگزامپل دا څلور پیزه چې کم دي دا ایرلیونټ دي
نو دا به په یو ځای باندې مونږ داسې کلیک کوو او ډیلیټ پې کوو. بیا دا ډیکور او ګراس او ډیکور او لیفز ډیکور دا 52 مونږ دې ځای ته راورسېدلو. 60 به مونږ برابر کړو فار ایگزامپل دې ځای پورې دا هم ټیک دی دا هم ټیک دی دا هم ټیک دی دا هم صحیح دی صحیح دی صحیح دی صحیح دی دې ځای پورې دا 60 پورې. دې نه لاندې به مونږ داسې وکړو یا یو دا طریقه یا به داسې وکړو چې د دې اخرنی سرچ والیوم څه دی. اخرنی سرچ والیوم 5000 چې دی دا به پرېږدو او 5000 نه لاندې سرچ والیوم به لرې کړو. یعنې سرچ والیوم 5000 چې کوم وي هغه به پرېږدو نور به لرې کړو. نو د 81 نه لاندې به مونږ ټول سلیکټ کړو ډیلیټ پې کړو لرې به یې کړو. نو مونږ به یو قسم سلیکشن پکې وکړی. اواز درځي؟ دا به ډیلیټ کړو. اواز ما خیال ختم شو که څنګه چل دی؟ زه بل زوم تاسو ته لېږم.